ډیر ویورز السلام علیکم. زمنګ د نن موضوع د کنسټیپیشن اینڈ اټس هومیوپیتھک ټریټمنټ، یعنی قبض او د قبض د هومیوپیتھک علاج. دوستانو، د نن سبا لایف سټایل د وجې نه د قبض شکایت ډیر عام دی او هر پنځم شپږم کس د قبض شکایت کوي، خو بعضې خلکو ته دومره سخت قبض وي چې هغوی ته د سټول پاس کېدو یعنی د غټو بولو کېدو بار بار خواهش کیږي، لیکن غټ بول یې نه کیږي او د غټ بول کولو لپاره دا زور لګوي، یعنی بغیر د زوره د دیو غټ بول نه کیږي، سټول یې نه پاس کیږي او دا خلک د غټو بولو د پاس کېدو لپاره دومره زور لګوي چې د زور د وجې نه د دیو ټول بدن خوله خوله شي. د دې قسم قبض لپاره او د عام قبض لپاره تاسو ته نن زه د هومیوپیتھک دوایانو یو داسې ازموده نسخه ښیم د کوم په استعمال سره چې ستاسو هر قسم د قبض مسله مستقل طور باندې ښه کېدلی شي. نو دوایان یې تاسو نوٹ کئ. اولنۍ دوایي ده سلفر 200 پوټنسي. دا دوایي به تاسو 5 قطرې سهار په نهار باندې استعمالوئ. دویمه دوایي ده لایکوفوډیم 200 پوټنسي. دا دوایي به تاسو 5 قطرې سهار 5 ماښام استعمالوئ. بله دوایي ده پلمبم میټ 200 پوټنسي. دا دوایي به هم تاسو 5 قطرې سهار 5 ماښام استعمالوئ. او بله دوایي ده نکس اومیکا 30 پوټنسي. د دې دوایي به تاسو 5 قطرې د شپې نه استعمالوئ. دا دوایان تاسو د یوې میاشتې پورې جاري وساتئ. انشاءالله د دې دوایانو د استعمال سره که ستاسو د قبض هر څه علامات وي یا ستاسو قبض هر قسم وي، د دې دوایانو د استعمال سره به انشاءالله تاسو ته مکمل طور باندې شفای کامله میلاو شي. د خپل صحت ښه خیال ساتئ. السلام علیکم.